والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. أما بعد، فعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله عز وجل حق الحياء. قالوا: نحن نستحيي من الله والحمد لله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك، إنما الحياء حق الحياء أن تحفظ الرأس وما حوى وأن تحفظ البطن وما حوى. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل صحابو ته فرمایل چې دا الله تعالی نه حیا او کوي پورا حیا. استحیوا من الله حق الحیا. صحابه وی چې موږ دا الله نه حیا کو مکمل حیا. والحمد لله، او د خدای تعریف او ثنا دا ټول د الله تعالی په فضل باندې ده. پیغمبر علیہ السلام ورته لیس ذالک، زما مراد د حیا نه دا حیا نه ده. والحیاء من الله حق الحیا، د خدای نه حق حیا دا ده چې تاسو د خپل سر او په سر کې چې څومره اندامونه دي د هغې حفاظت وکړئ، او خېټه او چې په خېټه کې څه دي د هغې تاسو حفاظت وکړئ، او یقین ولرئ چې دا دنیا فنا کېدونکې ده او ختمېدونکې ده. دا دنیا دا ختمېدونکې ده او فنا کېدونکې ده. دې ته حق حیا وایي. حدیثو د الفاظو په اعتبار ډېر مختصر حدیث دی، لیکن دې ته جوامع الکلم وایي. په احادیثو کې بعض احادیث داسې دي چې د الفاظو په اعتبار ډېر مختصر دي، لیکن معانی بې شمېره دي. پښتو کې وایي کوزه سمندر په کوزه کې بند کړی دی، یعنی د معانی او سمندر په دې یو څو جملو کې دی. پیغمبر علیہ السلام وایي د سر حفاظت وکړئ، او په کومو اندامونو چې دا سر مشتمل دی د هغې پوره حفاظت وکړئ. د دې دا مطلب نه دی چې په سر دې درد دي د هغې علاج وکړه، په سترګو کې دې درد دي د هغې علاج وکړه، پوزه دې خوږېږي د هغې علاج وکړه، په غاښونو دې درد دي د هغې علاج وکړه. دا مطلب یې نه دی. مطلب یې دا دی چې الله تبارک وتعالی تا ته د سر هغه لوی نعمت درکو، د دې نعمت شکریه ادا کړه. ښکلي ښکلي ځوانان دي، خو دماغ یې کار نه کوي، لیوني دي. دومره ښکلی ځوان او لیونی سړي ته ډېر لوی حسرت دی چې دومره ښکلی ځوان، څومره ښایسته سترګې دي، څومره مزیدار قد او قامت دی، شونډو ته وګوره، ننګو ته وګوره، او وي لیونی. د سنډا ساتل آسان دي او د لیوني ساتل دا ډېر ګران دي. وجل هم نشي چې هسې به د قتل په جرم کې راشو، ساتل هم نشي، ساتل هم نشي. زموږ مولانا عبدالغفور مدني رحمت الله علیه، الله دې د هغه په قبر باندې رحمتونه نازل کړي، ډېر لوی عالم او صاحب د کشف او کرامتو، د کشف او کرامتو. او 40 کاله مدینه منوره کې هغه د هجرت زمانه وه. یو زوی انتهایی مضبوط خشته او ډېر پاک عابد و زاهد و بلا وظائف پہ کولو. رسول اللہ جماعت کے با اکثر ناستو، ناسا پا لیوانے شو. اللہ اکبر. دا سی لیوانے نو سلورم چت کے بیم چسو کتونو چت پہ کخکت بیرا غردولو. اگئی دا پارا دیر لوی مصیبت چو خدایا دا بسکی نو آبا چکم مکان کیو نو پا کڑکو کی دین غٹ غٹ سخونے لگولیو اگا بیم مات کل ناغیوی مڑکولیم نشو دکا خون بدم گا پگاڑا راشی او ساتلیم نشو لوی عذابی.
نو خکولی خکولی ځوانان چې دماغ کار نه کوي لیونی وي بیا د لیونو ساتل بیا ډېره لویه ګرانه خبره. نو د سر د دې نعمت شکریا ادا کا. الله تعالی درته دماغ درکړی دی، عقل له سالمه دی، د دې ډېر لوی شکریا ادا کو. موږ چې دا پرنجه کوو نو موږ یکدم وایو الحمدلله، او چې څوک واوري نو هغه وایي یرحمک الله، او بیا دا پرنجه کوونکې به وایي یهدیکم الله ویصلح بالکم. دا ولی دا پرنجه د دې خبرې دلیل دی چې دماغ یې ټیک دی. لیونی پرنجه نه کوي. دا موږ چې کله نه کله پرنجه وکړو نو په دې به یو سړی الحمدلله وایي، دا مسله زده کوي. چرته مو پرنجه وکړو نو یکدم وایي الحمدلله، او بل ورته یرحمک الله. الحمدلله معنا تمام تعریفونه ثابت دي الله لرا، شکر دې زما مازغه ټیک ټیک کار کوي. اوریدونکو به ورته یرحمک الله، خدای در باندې رحمتونه ووري. بیا دا پرنجه کوونکې به بله جمله وایي چې یهدیکم الله ویصلح بالکم. خو علما دینه خبره ډونی په دغه سر کې چې څومره اندامونه دي د دې بم ډېر لوی خیال ساتي. خبردار چې په سر کې د غرور او تکبر را نشي. تکبر ډېر ناکاره شی دی. ځان ته به ځان نه وایي، بس ځان ډېر عاجزه او حقیر او سپک ګڼه، او بل مسلمان د ځان نه دروند ګڼه. د تبلیغي جماعت دا نمبر ډېر ښکلی نمبر دی، اکرام مسلم. اکرام مسلم، د مسلم اکرام بکې د ځان نه به لوی ګڼې. نو تکبر مکوه. الله تعالی وایي الکبریاء ردائی، دا لویوالی زما صادر دی. هغه مبارک ذات دی او هغه د کبریاء مستحق دی. نو چریم ځان ته ځان ونه وایي. تکبر عزازیل را خوار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد. عزازیل تکبر کو کنه چې خلقتنی من نار و خلقته من طین. تا آدم علیہ السلام د خاورې نه پیدا کړی او زه خو دې د اور د لمبې نه. د اور په طبیعت کې خو برت نلي، زه څنګه ده ته سجده وکړم؟ دی خو د خاورې نه پیدا دی، او د خاورې په مزاج کې تسفل دی چې ښکته دي. تکبر وکړو نو الله تعالی درته رجیم یې، ته رټلی شوی، ته من الملعونین، ته ملعونه. نو چریم ګورې تکبر ونه کړي. غرور او تکبر نه چې کوم دنو ځان ساته. او چرې په دماغو کې د شرک تصور ونه کړي. ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء. په دماغو کې د داران شي چې دا الله تعالی صفت بل چاته ثابت کړي، دا شرک دی. دا تنده دا الله نه ما سوا بل چاته په ځمکه نه ږدي. ایاک نعبد، موږ روزانه مونځ کې د الله تعالی سره دا اقرار کوو چې موږ خاص کر ستا عبادت کوو خدایا. سجده یو الله لره ده، د الله نه ما سوا بل چاته سجده نشته ده. د یو ځای نه یو صحابي راځي، په هغه ځای کې به خلکو مالدار خلکو ته سجده کوله. هغه هم راغی چې د رسول الله د ذات نه څوک لوی دی. رسول الله ته داسې کې ایجي په شام کې خو خلک لوی خلکو ته سجدې کوي. رسول الله غوسه شو، وی که د الله تعالی نه ما سوا سجده بل چا د پاره روا وې نو ما به ښځې ته ویلو چې خپل خاوند ته سجده کوه. د خاوند په ښځه باندې د هر څه نه حقوق هغه زیات دي، لیکن د الله تعالی نه ما سوا بل چا د پاره سجده نشته. بعضې ناپوهه خلک قبر ته ورشي نو بابا ته سجدې لګوي. پنجاب کې بعضې پیرانو ته خلک سجده لګوي. دا شرک دی. شرک الله تبارک وتعالی هغه نه بخي. نو دماغو کې به ګوره د شرک ګندګي نه راولي. د الله تعالی صفتونه بغیر ته نه ثابته. علم غیب د الله تعالی خاصه ده. د غیب علم انبیاء تم نشته، اولیاء خو لا پرېږده، انبیاء تم د غیب علم نه ده حاصل. پیغمبر علیہ السلام وی لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء.
علم غیب کسر می داند بجز پروردگار، هر که می گوید که می دانم با او باور مدار. کم سړی چې د علم غیب دعوه کوي وای خوشه کدو ده، جاهل ده، د غیب علم الله نه ما سوا بل چاته نشته. مصطفی هرگز نہ گفتے، تا نہ گفتے جبرائیل، اور جبرائیلش هم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار. فرشتہ له وحی راړي چې الله تعالی ورته وایي چې دا آیاتونه زما پیغمبر ته یوسه. او بیا فرشتہ چې پیغمبر ته نو پیغمبر خلکو ته بیان کړي چې نن ما باندې دا قرآن نازل دی، نن ما باندې دا سورت نازل دی، نن ما باندې دا آیت نازل دی. نو په دماغو کې به د شرک تصور او شایبه نه راولي. ان الشرک لظلم عظیم. په ظلمونو کې لوی ظلم شرک ته چې الله تعالی سره یو سړی شریک پیدا کوي. هر دی حاضر او ناظر د الله تعالی ذات دی. مشکل لر کون کې یو د الله ذات دی، هغه مشکل کشا دی. علی مشکل کشا مو آیا مشکل لری کون کې هغه د رب العالمین ذات دی. صحت ورکون کې د الله تعالی ذات دی. چاته اولاد ورکوي الله تعالی ورکوي. یحیی و یمیت، یهب لمن یشاء اناثا ویهب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا و اناثا او یجعل من یشاء عقیما. چاته دامن ورکی، چاته لونه ورکی، چاته دواړه ورکی، او څوک شنډ کی. د دنیا په ډاکټرانو باندې ګرځي اولاد نه کی. اولاد الله ورکی. پیغمبرانو اولاد د الله تعالی نه غواړي. زکریا علیہ السلام د بیبی مریم عبادت خانه ته چې ورغه، هغه سره به موسمه میوي وي، به موسمه میوي. نو زکریا علیہ السلام ته تاسو کو چې ان لک هذا، دا میوي بیبی دا کم دینه دی. هغه وی دا الله تعالی را لېږي. زکریا علیہ السلام پوښو چې بیبی مریم ولی الله ده او دا دغه کرامت ته. نو په دغه ده کې د زکریا علیہ السلام علم را ډک شو او د الله تعالی دربار کې سوال کوي. هنالک دعا زکریا ربه. په دغه ده کې زکریا علیہ السلام هم د خدای نه سوال وکړو چې دا ما ربه ته بیبي مریم ته به موسمه میوي ورکې، زما موسم هم د اولاد خو نه ده، اولاد خو هم ډېره خوږه میوه ده. خدای دا ما موسم خو د بچو نه ده، خو بوډا یم، د سر ویښته مې تک سپین دي او بیبي مې بوډای ده. خدای ته خو قادر که نه. بیبي مریم ته لګیا ده به موسمه میوه ورکې، ما ته به موسمه میوه را که نه، ما ته اولاد را که. الله تعالی یکدم دعا قبول که. او بیا الله تعالی ورته وایي انا نبشرک بغلام، زه تا ته یو هلک زیری در کوم. او نوم هم ورته الله تعالی کې خو چې د هغه نوم به یحیا وي الله تعالی ورته. نو دې وجې نه اولاد بم د الله نه غواړي، د مشکل حل کول بم د الله نه غواړي. دغه ته توحید وي، دې ته توحید ویل کېدای شي. نو خپل دماغ دا به د شرک د ګندګونه او د ناکاره تصوراتونه محفوظه ساتي. او شرک هم ګوره دا ریام شرک دی. ریا دې ته وایي چې یو سړی عبادت دې دپاره کوي چې خلک ووایي چې پلان کې ډېر نیک دی او عبادت کوي، مونځ نه کوي. خو دې وجې نه جومات ته راغی چېره زه به مزګزارو کې شریک شم نو خلک به زما د دکان نه سودا کوي چې پلان کې مزګدا تا خدای ته عبادت نه کو، تا خلکو ته کړو. دې ته ریا وایي چې یو سړی عبادت د دکلاوي دپاره کوي، خلکو ته ځان ښیي. دې ته شرک اصغر وایي. شرک اصغر دا شرک سره چې کوم قریب دی. نو رسول الله مبارک فرمایي چې حیا دا ده چې دا سر او چې په دغه سر کې کوم نعمتونه دي د هغې به حفاظت کې. لوی نعمت په دغه سر کې د سترګو دی. د سترګو د حفاظت طریقه دا ده چې پردی لور خور ته به نه ګوري. د سترګو د دې نعمت شکریه دا ده چې جومات ته ځې چې ټکر ونه وي. د سترګو د نعمت شکریه دا ده چې مشر ته به د ادب په نظر ګوري، مور او پلار ته به د ادب
او دا عظمت په نظر باندې ګوري دا دومره لوی نعمت دی. پدې به قرآن مجید ته ګوري او دا غي تلاوت وکړي، پدې به د حدیثو کتاب ته ګوري او دا غي تلاوت وکړي. دا د دې نعمت هغه چې کومنو شکریا ده. د دینه بزان ساتي چې په دې سترګو زه پردی لور خور ته وګورم، پردی لور خور ته قتل ناجایز دي. قرآن وایي قل للمؤمنین، زما د مؤمنانو بندگانو ته ووایه کنه یغضوا من ابصارهم، چې خپل نظرونه ښکته ساتي. او قل للمؤمنات، مؤمنانو بیبیانو ته ووایه یغضضن من ابصارهن، چې نظرونه ښکته ساتي. روایاتو کې راځي چې هغه زلمې او هغه ځوانه جینۍ د ایمان په خوږوالي به اله پوشي چې هغه د خپل نظر حفاظت وکړي. سترګې دې دپاره نه دي چې پردی لور خور پې وګوري، سترګې دې دپاره نه دي چې په چا مشر باندې سترګې راوباسي یا مور او پلار باندې سترګې راوباسي د غضب او د غصې. دا د سترګو ناشکري ده، دا د سترګو ناشکري ده. دا سترګې ډېر لوی نعمت دی. قرآن مجید راواله ګوره پې، کدا نعمت در نه واغېستو نو بیا به تا ته پته ولګي چې څومره لوی نعمت نه ده چې کوم محرومه شو. هغه چا نه تپوس وکړئ چې د چا نظر نه وي چې دا څومره لوی نعمت دی، نو د دې نعمت شکریا په ادا کې. جبم په نعمتونو کې ډېر لوی نعمت دی. الرحمن علم القرآن، مهربان خدای ډېره لوی مهرباني وکړه. دا قرآن د علم دپاره انسان پیدا کو، خلق الانسان، انسان پیدا کو، وعلمه البیان، او د گویایي طاقت ورته ورکړلو. د گویایي موږ چې دا خبرې کوو دا ډېر لوی نعمت دی. د یو سړي په اړه کې چې سوي په ژبه باندې بل ته بیان کړي چې د ماړه کې دا خبره ده، د ماړه کې دا ژبه د ما فی الضمیر ترجمانه ده ستا دړه، هغه تمامې خبرې بل ته چې کوم نه بیانوي. دا ډېر لوی نعمت دی. د ګونګي نه تپوس وکړه چې هغه د خپل ما فی الضمیر بیان نشي کولی. په اشاراتو باندې بیان وکړي لیکن اشاره باندې سړی پوره نه پوهېږي. نو دا ډېر لوی نعمت دی، ډېر لوی. عطاالله شاه بخاري دومره لوی مقرر چې 5 ګنټې به تقریر کولو، ډېر لوی فصیح او بلیغ. اکوړي ته یو ځل راغلی 5 ګنټې تقریر یې کړو. اوس به لګېدو ښکته محله کې د شاه صاحب تقریر چې شو زبردست اصیلې راغلل، د شپې جلسه ونه شوه. نور چې راوختو شاه صاحب تقریر شروع کړو، د ماسپښین اذانه پورې تقریر کړو. او حیران ووي چې سمندر دی او د علم ملغلرې پکې دي، لیکن آخر کې بیا په ژبه باندې فالج والو بیا خبره به نه شو کولی. دا ژبه یو ډېر لوی نعمت دی، خو چې الله تعالی په چا فالج راولي یا ګونګی کړي نو د دې نعمت نه بیا انسان محروموي. غوږونه نو ژبه ډېر لوی نعمت دی. د دې شکریا دا ده چې په دې به تلاوت کې د دې نعمت دا ده چې ښې خبرې وکړي. قول معروف ومغفرة خیر من صدقة یتبعها. په دغه ژبه به رښتیا وي، په ژبه به حمد او ثنا وي، په دې به د رسول الله تعریف کې، په دې به د اسلام خبرې کې، په دې به په منبر مولا راشي خلکو ته به قرآن او حدیث بیانوي. تبلیغي جماعت مجلس علم منعقد کې هغې کې په دغه ژبه باندې د قرآن او د حدیث معانی او مطالب چې کوم دنو بیانوي. ژبه په نعمتونو کې لوی نعمت دی. ژبه دې دپاره نه ده چې په دې به ته چاته کندلې کې، په دغه ژبه به ته غیبت کې، په دغه ژبه باندې به چا باندې بهتان تړي. دا د دې ناشکري ده. دا به په کنځلو کې، دا به په فسق او فجور کې، دا به په غزلو کې، دا به په تمام جرمونو کې نه استعماله. که الله تعالی ګونګی کې بیا بسي. غیبت دا په جرمونو کې لوی جرم دی. رسول الله مبارک په سورلۍ باندې سور دی او یو 2 قبره مخامخ رالل، د رسول الله سورلۍ ټوپ کو، ویرېده، وبوګنېده. قریب و چې رسول الله مبارک پرېوتی دی. پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې زما دا اوښه د دې قبرونو د عذاب نه ویرېده، ځکه دې ټوپ کو. او دا څه دومره لویه ګناه خو نه ده، خو دې سړو دا ګناه کوله
دغه یو چغل خور چغلی به کولا او دی بل به دا وړو بولو نه ځان نه ساتلو په دې عذاب کې دی چې کمدنو مبتلا دي. غیبت چغلی دا ډیر لوی جرم دی. یو سړی چې د خپل رور مسلمان غیبت کوي دا داسې ده چې د دغه مړ رور غوښې خوري. څوک د مړي غوښه خوري؟ قرآن وایي انما یاکل لحم اخیه میتا، لکه د مړ رور یو سړی چې کمدنو غوښه خوري. غیبت ډیر لوی جرم دی. حاجی امداد الله صاحب ته د چا خبرو کجی پلان کې ستا ډیر بد وي، در پسې دا خبره کوله ده هغه دومره بد نه کړی لکه تا چې ما سره بد وکړ. هغه خو زما مجلس کې نو او زما به تو زما مجلس کې لګېده زما بد وي. خلکو بیا توبه وسته چې د امداد الله صاحب په مجلس کې به چا خبره هم نه کو. مطلب دا دی بدې ویلي خو پرېږدي ده که نه ته دغه خبره ما ته چې نقل کې دا خو تا د هغه غیبت کې نو تا خو د هغه نه زیات جرم وکړو. مجال څه چې بیا د هغې نه پس د حاجي امداد الله صاحب چا غیبت کړی، د حسن بصري چا غیبت وکړو. یو طالب را دی پلان کې درته بد ووي وی والي دا کجوري ورته یوسئ بلا کجوري ورته ورکړي. هغه چا چې غیبت کړی وی دا چا در کړي وی دا حسن بصري وی ولې را کړي. وی چا ورته ووي چې تا د هغې غیبت کړی نو هغه ډېر خوشحاله شو. لکه چې کوم سړی د چا غیبت کوي نو الله تعالی به د هغه سړي ګناهونه د ده په سټ باندې ږدي چې واله تا د هغې غیبت کولو د هغه دا ګناهونه اوچت کا. نو ما سره خو یې ښه وکړل چې د ما غیبت یې وکړو په دې به الله تعالی زما درجه چې کوم دی نو هغه بلندوي. نو ژبه په نعمتونو کې لوی نعمت دی. الرحمن علم القرآن، مهربان خدای مهرباني وکړه، انسان پیدا کو هغه ته د گویایي طاقت ورکو. زمون د عربی 29 حروف دي. په عربی ژبه کې حروف 29 دي. الف ب ت ث ج ح خ ان ترې پورې دا 29 دي. د دې 29 حروفونه ته په زرګونو لګیا د کلمات با چې تقریر شروع کړه کوم وخت نه شروع کړه دي. خود به خود زمونږ په دغه ژبو کې په دې خلو کې یو اټومیټک ماشین موجود ده او د دې حروفونه لګیا د کلمات چې کوم نه جوړي خود به خود جوړيږي. داسې زبردست کارخانه و دې کتلی ټول راځي او سړی خبرې کوي او د خپل ما فی الضمیر اظهار په ګنټو باندې کوي. دا لږ لوی نعمت ده. وړې شونډې معمولي غاښونه او وړونه خوله او د هغې نه څومره قیمتي خبرې راوځي. د سنډا او د اتیق کپر خو تا نه غټه ده، غاښونه تا نه مضبوط کي، ژبه مضبوطه ده، لیکن هغه مغه یو آواز دی با با کوي. دا د بیان او د حروفو د ادا کولو نعمت الله تبارک وتعالی انسان ته بخلی دی. د دې نعمت شکریه ده چې په دې ژبه لږ د خدای ذکر وکړه، په دې باندې د قرآن مجید لږ تلاوت وکړه، په دې باندې خلکو ته واعظ او نصیحت وکړه. ژبې دې دپاره نه دي چې په دې ته ګانې وکړي، ژبه دې دپاره نه ده چې ته په دې غیبت وکړې، په دې دروغ ووایې. دروغ د نفاق په نښو کې یوه نښه ده. رسول الله مبارک فرمایي آیت المنافق ثلاث، د منافق 3 نښې دي. اذا حدث کذب، خبرې چې کوي ټول دروغ. و اذا اؤتمن خان، کله چې امانت ور سره کېږي امانت کې لګیا دی خیانت کوي. و اذا وعده اخلف، چا سره چې وعده وکړي بیا وعده نه پوره کوي. په بل حدیث کې څلورم نښه رسول الله بیانوي و اذا خاصم فجر، کله چې چا سره جنگ شي بیا تشه کندلې کوي. کندلې کوي حالانکه سباب المسلم فسوق، مسلمان ته کندلې کول دا ډیره لویه بېادبي ده او دا ډیره لویه بېدیني ده چې مسلمان ته چې کمدنو کندلې کوي. نو په دغه مخ کې په دغه سر کې ژبه هم د دې به هم ډېر خیال ساتي. په دغه سر کې غوږونه هم دي، په غوږونو به قرآن اوري، په غوږونو به د واعظ او نصیحت خبرې اوري، په غوږونو به د مور او پلار په خبره چې دی وی لبیک به وی مور درته یو خبره کوي پلار وایي لبیک حاضر یم جی قربان غوږونه دې دپاره دي. غوږونه دې دپاره نه دي چې په دې ته ګانې واوري، په دې ته غیبت واوري، په دې ته کنځلې واوري، په دې ته فحش کلام واوري. دا د دې نعمت ناشکري ده.
کله تعالی په وګونو کوړ کې نو بیا بسی مخکره د کراچۍ ته تلم بیا ملګرو زه حیدرآباد ته بوتلم حیدرآباد کې یو عالم او وګونو کوړو قادیانانو چرته بمونه خلاص کړیو نو هغه د وګونو سره نږدې دیو نو د دواړو وګونو پردیش لیدلی ډېر لوی عالم دی نو خبرې زمانه اورده نو ما به لیکلي لیکن دومره لوی زیرک و چې ما به خبره شروع کړه پوه شو بس یې دستا به مطلب پوه شو او بیا به جواب راته چې به ټیک وه ښه جواب به راته راکړو ما به هغه ته لیکل نو غوږونه دومره لوی نعمت دی په هغې پوره وخت لګي یو شی به لیکي هغه به هغې ته ګوري او هله به د هغې چې کوم جواب درکوي نو رسول الله مبارک فرمایي چې حق حیا دا ده چې د خپل سر حفاظت وکړي او وما هوا په کومو اندامونو چې دا سر مشتمل دی د دغې اندامونو به پوره خیال ساتي دا معمولي نعمتونه نه دي دا په نعمتونو کې ډېر لوی لوی نعمتونه دي نو دا به په خپل خپل محل کې د کوم څیز دپاره چې الله تعالی پیدا کړي دي هغې کې به لګیا دی استعمالې او په ناکاره ځایونو کې به دا چې کوم نه استعمالې او بیا رسول الله فرمایي چې حق حیا دا ده چې په خېټه چې کوم شی دننه کې د هغې به هم خیال کې او د هغې نه چې کوم طاقت پیدا کېږي د هغې به هم چې کوم نه خیال کې دا هم ډېر لوی نعمت دی چې سړی ډوډۍ وخوري او هضمه شي یو سړی اوبوس کړي او هغه هضمې شي دا هم ډېر لوی نعمت دی د هغې خېټې ته به حلال ور دننه کې د حرامو نه به ځان ساتي په کومه خېټه کې چې لږوندې شایبه هم د حرامو وي نو بیا دعاګانې نه قبلېږي د دعاګانو قبلېدو دپاره بنیادي شی دا دی چې ستا په خېټه کې هغه مال حلال پروت وي مال حلال نو د خېټې به هم ډېر لوی خیال ساتي خلک د دې خیال نه ساتي که رشوتي که په دروغه باندې وي که په ملاوټ باندې وي که ګز کې یو سړی وایي خو مړه چې په څه طریقې سره دغې خېټې ته نان او نفقه پیدا شي نه د نان او نفقې به ډېر لوی خیال ساتي ډېر لوی خیال فضیل ابن عیاض دا ډېر لوی بزرګ دی او زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په شاګردانو کې ډېر لوی سړی دی ډېر لوی سړی یو زمانه کې ډېر لوی بدماش و قافلې به یې لوټلې او چا به چې د فضیل نوم واورېدو نو پیدا ورپې راغی توبه یې وویسته او چا نه چې حقونه خوړلو هغې ټولو ته ادا کړل او بیا راغی په مکه مکرمه کې به اوسېدو مزدوري به یې کوله د خلکو سامانونه به لکه دا پانډیان چې سامان اوچتوي چا ته به یې کورونو کې اوبه ډکولې بادشاه تلی او هارون الرشید د خانه کعبې نه ګیر چاپېره طواف وکړو نو بیا ملتظم کې راغی دعا یې غوښته الله دې تاسو موږ هغه ته بار بار بوځي ملتظم د حجر اسود او د خانه کعبې د دروازې سره دغه لغوندې ځای ته ملتظم وایي خلک چې طواف وکړي نو بیا راشي د خانه کعبې سره دا سینه ولګوي او ډېر کوشش کوي چې د خانه کعبې مبارکې دورشل ته لاس ورسوي د خانه کعبې دورشل اوچته ده په مشکل سړی لاس ورسیږي او دغه ځای کې بیا خلک دعا غواړي دا د دعا د قبلېدو په ټولو مراکزو کې لوی مرکز دی دعا مقام ابراهیم کې هم قبلېږي میزاب رحمت مبارکه پرناله د هغې لاندې هم دعا قبلېږي د زمزم اوبه چې اوس کې او خانه کعبې ته ګورې هم دعا قبلېږي د صفا په غونډۍ چې ودرېږي او خانه کعبې ته ګورې هلته هم دعا قبلېږي او مروه باندې چې ودرېږي هلته او خانه کعبه نه ښکاري خو هلته هم چې خانه کعبې ته مخکې دعا کوي دلته دعاګانې قبلېږي دا ډېر مبارک ځایونه دي لیکن د ټولو نه لوی مبارک ملتظم دی ملتظم خدای مو بوځه درته پته ولګي مختلفو ژبو کې خلک د الله نه سوال کوي چې غوږ کېږدي څوک به انګریزۍ کې جاړي انګریزۍ کې به دعا غواړي څوک پښتو کې څوک فارسي کې څوک ترکۍ ژبه کې څوک لاتیني ژبه کې څوک په ډچ کې
ډېر لوی سړی دی، ډېر لوی، هغه ته جړا نه ورځي، کوشش کوي جړا نه ورځي. طواف نفس ملتزم ښه سات نیولی دی او بیا راغی مقام ابراهیم کې 2 رکعات وکړل. وزیر ته وی د خدای انصاف داره چا مولا ته مې بوزا چې راته د قرآن مجید څه آیاتونه ووایي، د رسول الله څه حدیثونه راته بیان کړي، ما ته ولې جړا نه راځي، زما د اړه نن ولې سخت دی. وزیر ورته یې دلته کې خو عبدالرزاق ابن حمام لوی محدث دی، بس هغه ته مې بوزا. هغه ته دروازه وډبوله، عبدالرزاق راووتو، بادشاہ سره غاړه غټۍ شو. وزیر ته د خدای انصاف داره دا خدای موږ مېلمه دی، ما ته به دې ویلو وینه. بس د بادشاہ ایله خیال راغی، طواف وکړو، خیال راغی چې ما چا عالم ته بوزا، هغه ورته بلا آیاتونه او بلا حدیثونه ویل، لیکن ډېر نرم نشو. او بیا اکرام هم د هغې عالمو کو، بلا پیسې ورته ورکړې. دی بل مولا ته مې بوزوې، دلته سفیان ابن عیینه یو لوی عالم دی، دا زموږ د امام ابو حنیفه صاحب د درجې عالم دی، سفیان ثوری او سفیان ابن عیینه. هغه ته دروازه وډبوله، هغه ورته بلا خبرې وکړي، لیکن بادشاہ وی دا ماړه نه ده نرم او جاړي چې خدای زما په دې اړه څه چل شوی. پیجي دلته فضیل ابن عیاض ته خو جی هغه ډېر غوسه کېږي. ګورې وی همدغې مولا ته مې بوده چې دا غوسه کېږي. د شپې کافي وخت تېر شوی، کافي وخت. فضیل ابن عیاض ته چې دروازه وډبوله د پېشمني وخت، هغه بره پچت تهجد کولو. تهجد نه چې سلام وګجارستو نو برنه आवाज ورکو چې من بالباب، دا دروازه څوک ډبای؟ وزیر وی عجب امیر المؤمنین، امیر المؤمنین راغله ده، هغه دروازه ډبای. فضیل ابن عیاض وی ومالی ولی امیر المؤمنین، زه امیر المؤمنین سکو. هغه ورته وی قرآن نه وی، وزیران هم سم وزیرانو کنه. وزیر وی چې الله تعالی چې وی اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اولو الامر. فضیل ابن عیاض والله ما فرغت من الله ورسوله، دا الله او د رسول د خبرونو بدل نه ما فارغه. وزیر ورته وی چې ومن دق بابا کریم فتح، څوک چې د سخیانو دروازه ډبای نو سخی خو کم از کم دروازه لرکای کنه. نو فضیل ابن عیاض راکوز شو او دروازه لري کا او تور تیاره وا. فضیل ابن عیاض ولاړ دی او ذکر کوي. بادشاہ په توره کمره کې چې وردن کېږي نو لاس داسې مخ کې په توره کمره کې چې دی او سخکاري نو خلک د لاس ځان نه مخ کې وړي چې څنګه ټکراو نو هم سترګه مې خوږ نشي، پوزه مې خوږ نشي. نو دا بادشاہ لاس د فضیل ابن عیاض په بدن باندې ولګېدل. نو فضیل ابن عیاض وی الله اکبر، د امیر المؤمنین د هارون الرشید لاس خو درې خمونم زیات نرم دی، کاش چې د دوزخ پور نه سوځېده. او مګر دی کې هارون الرشید بیهوش را پریوتو. وی آنچه از دل می خیزد بر دل می ریزد، کما خبره چې دړه نه راو دی هغه پړه باندې پریوزي. پر نہیں طاقت دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی. او چې په هوش کې راغی ما ته نصیحت وکړه چې هغه به آیت وی د په چغو چغو ژړل. خیر اوږده کیسه ده. بیا بادشاہ ورته بلا پیسې ورکړي، بلا پیسې. په هغې باندې فضیل بن عیاض ډېر غوسه شو، ډېر غوسه شو چې ما درته قرآن او احادیث بیان کړل، ته ما ته پیسې راکې. ویجي په تا باندې به د خلکو قرضې وي، دا وی دا وی. ورته بادشاہ سلامت، دا د بیت المال پیسې دي، وایه تا مزدوري کړي، دا که ستا د پسینې او د خولو پیسې بیا خو بېله خبره ده. د بیت المال رقم ما ته مه راکړو، دې کې د ټولو مسلمانانو حصه ده. او بادشاہ ته وی دی بس کوي که نه، تا ته خو زما ډېر قیمتي وخت لګیا دی په دې خبرو کې تیر کو. بادشاہ بهر راوتو او فضیل ابن عیاض دروازه بنده کا. فضیل ابن عیاض ته ښځه وی چې فضیله څومره زیاتی کې، تا خو د بادشاہ نه پیسې نه وې غوښتې، په خپله یې درته اشرفۍ درکولې خو اخېستې به دې وې که نه، او په تا باندې بلا قرضې دي هغه دې پې خلاص. فضیل ابن عیاض ښځې ته غوسه شو چې ما نه اوښ مه جوړو. اوښ په اوښ باندې خلک ټول عمر کار کوي، څوک پې ګاډي چلوي، څوک پې ایوي کوي، څوک پې څه کوي، څوک پې څه، او چې بوډا شي بیا حلالوي. ما حلاله مزدوري کړې ده، ما مزدوري کړي. او ان اطیب ما اکلتم من کسب ایدیکم، اعلی خوراک هغه دا دی چې په لاسو باندې محنت وکړي، دکانداري وکړي، تجارت وکړي،
زمینداریو کې مزدوریو کې دا حلال رزق دی. ان اطيب ما اكلتم من کسب اید. ما دا عرض کولو چې خېټه ته هغه شی دنه کې چې هغه حلال او طیبي دا غینه چې کوم وینه پیدا کیږي هغه هم په طاعات او عبادتو کې چې کوم نه خرج کیږي. نو رسول الله مبارک فرمایي چې دا الله تعالی نه حق حیا ده چې سړی د خېټې پوره نگرانی وکړي، ځکه معده د دې د وجه نه ستا د بدن تمام طاقتونه ژوندي دي. ته چې خوراک کوې هله به ستا سترګو کې د رڼا او د لیدو طاقت یې، غوږونو کې به د اورېدو طاقت یې، ژبه کې به د وینا. نو دا لوی سټیشن دی، دا پاور سټیشن نه تمام طاقتونه هغه لګیا دی بدن کې خرج کیږي. نو چې ستا رزق حلالي او طیب او طاهري، ستا نگاه بم سوچوي، ستا د غوږونو قوت مالېږي. نو رسول الله مبارک فرمایل چې څوک د خپل خېټې نگرانی کوي او خېټه د حرامو نه ساتي، نو په اعضاو کې به بهترین طاقتونه چې کوم نه پیدا کړي. او بیا رسول الله فرمایي چې یو سړی دا عقیده وي چې دا د دنیا زندگی او څو ورځې ده او دا دنیا لګیا ده ختمېدونکې ده او مرګ دغه پیش نظری، هر مال دغه خیالي چې مرګ را روان دی، مرګ را روان دی. ډېر خلک په ژوند کې ځان ته قبر وکړي، په ژوند کې ځان ته د کفن انتظام کوي، نو هغه همیشه بیا په تقوا او طهارت کې دغه زندگی تېرېږي. کم کسان چې مرګ یادوي الله تعالی هغه د ګناهونو نه ساتي. تفسیر حقانی قصه لیکي چې یو بادشاه او غریب کمزور و، مردمی طاقت کې ډېر کمزور و، مردمی طاقت یې کم و. وزیر ورته وایي دلته یو فقیر دی، هغه سره ډېر قیمتي دارو دي، هغه چې سړی وخوري طاقت پکې پیدا شي، د بیبي حق ښه ادا کولی شي. بې ظالمه ورشه که نه، ما دپاره څه دارو راړه، زه خو د خپلو بیبیانو حق نشم ادا کولی. وزیر لاړو او هغې فقیر ته وایي چې بادشاه را لېږلی تا سره څه دارو دي، بادشاه ته هم لږ پکار دي، د هغې غریب څلور بیبیانې دي او غریب د بیبیانو حق نشي ادا کولی. فقیر ورته لغوندې دارو ورکړل چې بادشاه به دا ډېر د غنمو د دانې عمره استعمالوي، زیات به نه استعمالوي، ورنه دې نه سړی به امریم. هغه دارو راړل او بادشاه یو خوراک استعمال کو. په بادشاه کې دومره طاقت او قوت پیدا شو چې د څلورو واړو بیبیانو حق ادا کو، څلور واړو سره هم بستري وکړه. بل از د هغې نه طاقت بیا زیات و، بل از د هغې نه د بادشاه بدګماني پیدا شوه. حالانکه حکم دی ظن المؤمنین خیرا، مومن باندې به نیک ګمان کوې، مومن باندې بد ګمان مه کوه. یو سړی دی د پېښور په قصه خوانۍ کې کتنو دا ګمان پې مه کوه چې فلم ته به راغلی، چرم دا ګمان مومن باندې ښه ګمان کو. کېدای شي هغه تللی جهانګیر پوره کې ځان ته بخاري او مسلم علي د حدیثو کتابونه علي تفسیر علي او ته پې غلط ګمان کوې چې دی به دلته فلم ته راغلی. حکم دی چې په مسلمان بد ګمان مه کوه. لیکن د بادشاه په هغې فقیر باندې بد ګمان راغی چې ما د غنمو د دانې عمره دارو خوړلي، زما بدن کې لوی طوفان پیدا کړی دی چې دا فقیر به څه کوي. یوه وینځ یې تیاره کړه چې هغه ډېره خشته وه، په وینځو کې خشته جامې ورته واچولې او سرخي پوډر وکړه او د خدای په ذات قسم وخوره چې دا فقیر څه در سره کوي ما ته به بیا وایې، زه دې په طور د امتحان باندې لیږم او ځان هغه ته مخکې کوه. وزیر ورغی، هغه وینځ یې بوتله او څه بلا تحایف چې بادشاه ته دارو ډېره لویه فایده ورکړې ده او دا هغه د هغې تحفه را لېږلې ده، دا جامې او دا قیمتي سامان او دا وینځ یې ستاسو خدمت ته راولېږله او دسته که کوزه درته ډکوي، بستره به درته سموي. فقیر یکدم پوه شو. اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله. رسول الله مبارک وایي د مؤمن د فراست نه ویریږه، هغه د الله تعالی په نور هغه څیزونه ویني. د اولیاء الله ته الله تعالی ډېر لوی کشف او کرامت ورکړی. قلوب العارفین لها عیون یرا ما لا یراه الناظرون واجنحة تطیر بلا ریاش الى ملکوت رب العالمین. فقیر پوه شو چې بادشاه په کوم غرض ماته وینځه ځان خشته کې او ناست دي،
کله ورته کوډه ډکه کې کله څه فقیر هغې ته اړو سره دې پس وینځ یې راوغوښته هغې وینځ ما ته خو غاړو ګوري نه هغه کې خړو څه طاقت نه معلومېږي خو ما ته اړو ګوري نه زه خو ډېر دې خوا کېږم د زیوراتو شرنګار مړنګار او دا دغه کوم هغه دې طرف ته اړو خیال دی فقیر دوباره وزیر راوغوښتو چې راشه بادشاہ سلامت ته خو ما ډېر قیمتي دارو ورکړي خو ما ته د ځایچې نه معلومه شو چې هغه څو ورځې پس مري بادشاہ 3-4 ورځې پس لګیا دی مري کاش چې ډېره زمانه ژوندی وی نو دې دارو نه به ډېره فایده اخېسته بیبیانې به هم ته ډېرې خوشحالې وي وزیر ورغی جنن خو فقیر یو ډېر المناک او دردناک خبر ما ته راکو چې ما د بادشاہ ځایچه وکته د ستورو په ذریعه دا معلومیږي چې د بادشاہ ژوند 3 یا 4 ورځې دی بس بادشاہ چې دا واورېدو نو یکدم ویرېدو وی طالبانو لرې کوي دا څنګه رباب دا دوپړې باجي دا سرندې دا لرې کوي لکه دې زمانه کې لکه دا ټي وي لرې که دا کیبل لرې که دا عذاب راړی موسله او داسې په موسله کېناستو چې زما د ژوند دا 3 ورځې دي چې کم از کم الله ته وجاړم د خپلو ګناهونو معافي وغواړم 3 ورځو کې بادشاہ نری شو بالکل ایس ځان ته باقاعده ویلي کېدو او ذکر دی اذکار دی سجدی دی تلاوتونه دی خیراتونه دی څلورمه ورځ هم تېره شه 5مه بله ورځ یې تېره شوه بادشاہ منډ نه شو وزیر ته وی فقیر ته ما خو د بنیاد ویسو ته فقیر وی ما ستا علاج کولو بادشاہ سلامت ما ستا علاج کو تا ما ته وینده دې دپاره رالیږلې وه چې فقیر سره دارو دی نو دی به څه کوي زه مرګ یادوم هره ورځ چې ماښام کښېنم زه یم زه به قبر ته ځم په قبر کې به څه جواب ورکوم ځنکدن کې به څه جواب ورکوم دې ته مراقبه موت وایي مراقبه موت د اولیاو په تزکیه د نفس کې په تصوف کې یو مراقبه ده چې سړی کینی او دا خیال کوي چې زه به مرم مرګ خو ناڅاپه راځي تاسو نه ګورئ پلان کې مړ شو پلان کې مړ شو پلان کې مړ شو الناس فی غفلاتهم ورحل المنیة تطحن خلق د دنیا په کارونو کې غافل دي دکاندار وایي د دکان کې به زه همیشه یم ټیکهدار وایي د به همیشه ټیکه کوم ناڅاپه پې مرګ راشي الناس فی غفلاتهم خلق غافل دی ورحل المنیة تطحن د مرګ میچن لګیا د خلک وړی د بادب لګیا د خلک وړی مونږه مرګ یادو نو زموږ دې دوایانو میانو ته بالکل اړو خیال نی نو رسول الله مبارک فرمایي چې درېمه خبره انسان ته هغه دا ده چې د مرګ هغه یاد لري چې ما ته مخې ته مرګ دی مرګ الله دې ستاسو زموږ د ټولو ځنکدن ډېر آسان کړي زمانونو د ځنکدن ډېرې لویې سختۍ دي الله اکبر ډېرې لویې سختۍ په دغه ځنکدن کې انسان وایي داسې وي لکه یو ژوندي ګډ نه چې سړی سرمنو باسي دومره دا انسان په دې خپل روح باندې مین دی او ډېر په سختۍ ته دا چې کمدنو جدا کېږي او بیا د قبر تورې تیرې الله اکبر هلته بیا تپوسونه کېږي بیا د میدان محشر نفسي نفسي رسول الله مبارک فرمایي چې حق حیا دا ده چې د سر خیال وساتو په دې کې څه کم اندامونه دي د هغې سوچ وکړه د هغې شکریه څه ده او خېټه چې هغه ستا د تمامو قوتونو پاور هاوس دی د هغې نه دا تمام طاقتونه ستا اندامونو ته لګیا د تقسیمیږي دې ته حلال رزق وغورځوه هغې نه به بهترین طاقتونه او قوتونه پیدا کېږي مرګ او د دنیا زوال هر مال پیسې الله تعالی به دې بیا حفاظت کوي الله دې ستاسو زموږ د ټولو دنیا اقباخه کړي خدای مجرمان او مختورون یو زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي हमारे गांव में और मुआशरे में किसी के घर में मैयत हो जाती है तो अक्सर देखने में आया है कि जनाजे के वक्त गैर लोग मैयत वाले के घर में सामने जमा हो जाते हैं निधि प्रकार दमड़ी कोर मखामख दे खलक नूदरी जिससे उस दौरान महल्ले और मेहमान औरतों को मैयत वाले घर में आने और जाने में तकलीफ होती है यानी खास कर दमड़ी पलवान पकार दे चेगा मौजूदी بعض زنانه مثلا نوزي د دې کور نه یا راځي یقینا خبره کړې ده هغه کسان چې کوم د کور نه جنازه اوچته کې شځې پورې د صرف خپل کسان وړي مخکې د بیا خلک موجودي یا رب العالمین
زمونږ اخره خاتمه په ایمان کې د رسول الله مبارک ادنا خادمانو امتیانو کې محساب کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مبارک لاسونو د حوض کوثر به مناسبت لکه د جمعې په دغه مقدس موږ کې ته موږ جمع کې دغه سید رسول الله د پاکي جنډې لاندې موږ د خپل اسلاف او اکابر او مشایخ سره جمع کې بیمارانو ته دعا وکړي چې الله تعالی تمام بیمارانو ته صحت او شفا ورکړي. بلا ملګرو موږ نه مطالبه کوو چې په ټلیفون ماته یو ډاکټر دی دغه علاقه کې د سودان دغه بیمار د انګلند کې دغه علاج کی غریب سودان ته روان دی لږ سات پس چې د جمعې مونږ نه پس ماته مسلمانان دعا وکړي چې الله تعالی زما بیمار ته صحت او شفا ورکړي. خدایا په دې مزګزارو د خلکو ډېر ښه اعتمادي ته زمونږ د مجرمانو دا دعا قبوله کړي دغه بیمار ته صحت او شفا ورکړي او د سودان دا سفر ورته آسان او د خیر او برکت کړي. څومره بیماران چې دي مولا خپل لیاړې دارو کې صحتونه عافیتونه نصیبه کې د پریشان حال او پریشانۍ لري کې. یا رب العالمین دا جماعت چې کم صاحب جو کړل او کم ملګری چې د دې خدمتونه کوي د دنیا او عقبا په خوشاله باندې سرفراز کړي. زمونږ د مسلمانانو نوې نسل بچي او بچي د زمانه د فتنونه د الحاد او د زندقین او د بے حیايي د جراثیمونو محفوظ او ساتي. بیرونی دنیا کې بلا مسلمانان دي خدای داغه مسلمانانو د کورونو د غید آل او عیال د ایمان حفاظت کوي د اعمال حفاظت کوي د تمام فتنو بے حیايونه محفوظ او ساتي. زه په مجاهدین جهاد کوي په افغانستان کې په عراق کې په بیروت او لبنان او کشمیر او مختلفو بلادو کې خدای د مجاهدینو حامی او ناصر شي. په شرق او غرب کې د اسلام جنډې ودرې د عدل او د انصاف حکومتونه قائم کړي. زموږ پاکستان هم د اسلام یو عظیمه قلعه وګرځي او منتخب ارکان چې د اسمبلی کې کامیاب شو دایته په دغه ملک کې د دینی اقدارو د اسلامی روایتو د ژوند کولو طاقت نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی اشرف رسوله وعلى آله واصحابه اجمعین الطیبین الطاهرین. د ډنمارک حکومت ته پیغمبر اسلام بارکه بیا د توهین آمیز خاکی دعا ورته کوي چې خدای دا کافران تباہ او برباد کړي. خدای ته د خپل قدرت نه خيوخه کم کسان چې د رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم پشان کې توهین آمیز خاکی جوړي. ایلو یا خدای د خلکو د پاره د عبرت نمونه وګرځي بندران او خندیران ته جوړ کړي چې تمام کافران هم دا غینه عبرت حاصل کړي. د رسول الله مبارک ذات ته الله چې کوم نو هغه د حسن پیغامات ورکړي. الله و انک لعلى خلق عظیم. الله و ورفعنا لك ذکرک. الله ورته رحمت للعالمین و یغه محمد دے. کافرانو په خپل زمانه کې ورته مذمم وي. رسول الله محبت کوي زه محمد خدای دې کافرانو ته داسې سزاګانې ورکړي چې نور کافران هم ته عبرت حاصل کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه. الحمد لله الذي أنعم علينا نعمه نعما ظاهرة وباطنة نعما لا تعد ولا تحصى. خلقنا في أحسن تقويم وجعلنا في أمة خاتم النبيين ونور لنا الطريق بالقرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وصلوات الله العطرة وتحياته الزكية على رسول الرحمة ونبي السلام وإمام الهدى الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صاحب الجبين الأنور والخد الأزهر الشافع في المحشر الذي شرح له صدره ورفع له ذكره وجعل الذل والصغار على من خالف أمره الذي تحمل ما تحمل في رفع رايات الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها ونور الكون بالمعجزة الكبرى معجزة القرآن الحكيم. بلغ آياته وفسر صوره وأحكامه. ورضي الله عز وجل عن أصحابه الكرام البررة رجال القرآن ورجال الدين
الذين بلغوا ما بلغوا من أنوار الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربها، وتحملوا ما تحملوا في سبيل نشر هذا الدين الحنيف. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلة. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه في مدح النبي المختار: وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ عن كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. فصلوات الله اللامتناهية على هذا الرسول العظيم. ورضي الله عز وجل عن أصحابه الكرام البررة الذين قدموا كل غال ونفيس في رفع رايات الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمعنا مع مشايخنا وأساتذتنا تحت لواء نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، وارزقنا من يديه الشريفتين ماء الكوثر يا أرحم الراحمين. اللهم يا رحمن الدنيا ويا رحيم الآخرة أنزل علينا غيثا مغيثا غير ضار. اللهم احيي بلدك الميت. اللهم ارحم عبادك وبلادك. ربنا لا تجعلنا من القانتين، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. اللهم أنزل على جميع البلاد المفتقرة إلى الأمطار، أمطر علينا يا رب العالمين أمطارا غزيرة بقدر الحاجة
إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.